بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د دریم باب اتشتم نمبر حکایت شروع کیگی. حکایت: مجزن را حکایت کنند که از دهر مخالف به فغان آمده بود و از حلق فراخ و دست تنگ به جان رسیده. شکایت پیش پدر برد و اجازت خواست که عزم سفر دارم، مگر به قوت بازو دامن کام پراچنگ آرم. که بزرگان گفتان فضل و هنر زای آستان نمایان، عود بر آتش نهن و مشک بساین. مجزن را حکایت کنند د یو پهلوان قصه کوي که از دهر مخالف به پغان آمده بود، چې د زمانه مخالف نه په فریاد کې راغلی او تنگ شوی و. ډیر زیات غریب و، یو پهلوانو خو ډیر زیات غریب و. و از حلق فراخ و دست تنگ به جان رسیده، او دا غمره فراخه نه، خوراک به ډیر کولو او لاس یې تنگ و. به جان رسیده یعنی تنگ شوی. شکایت پیش پدر برد، شکایت یې پلار ته یوړو و اجازت خواست او داغه نه اجازت وغوښتو که عزم سفر دارم، چې قصد د سفر لرم، مگر به قوت بازو دامن کام فراچنگ آرم مگر په طاقت د خپل مټو اغلمن د خپل کام او ارمانو پراچنگ آرم حاصل کم. فراوردن دا د حاصل کردن په معنا دی. که بزرگان گفتان چې بزرگانو خیارانو ویلی دي فضل و هنر زایی استانه نماین. فضل و هنر خراب او زایی دی ترسوی چې ښکارا نه کې. دی پهلوان ویل چې مال خدای طاقت او زور را کړی دی، یو کمال دی، هنر دی. نو زه په خپل کور کلی کې چا سره مې قدر نشته، چې کله بار لاړ شم نو دا هنر به مې ښکاره شي، دی نه به څه فایده اوچته کم. عود بر آتش نهن و مشک بسین. خلق عود په اور باندې کینو نو هغه خوش گربته مثاله، نو چې هغه اور والی نو خوشبویي خورک شي ته. او مشک چې دی نو دا مګي داسې سایدن څه ته وایي؟ دا مګلو نرمولو ته وایي، یو شی چې په ګوته مګي، چې څومره مګي مشک، نو سکه سایدن مګلو ته وایي چې څومره مشک مګي نو هغه خوشبویی پریدي. پدر گفت لاروی ای پسر ای زویا، خیال محال از سر بدر کن. دا گران خیال د سر نه بهر کا، و پای قناعت در دامن سلامت کش، او خپې د قناعت په لمنې د سلامتی کې را کاږه. قلار خپل کور کې نه. که خردمندان گفتان چې هوښیارانو ویلي دي دولت نه به کوشیدن است. حاصلول د مال دا صرف کوشش سره تعلق نه ساتي، چې سړی په نصیب کې نی، که ته ډېر هم کوشش وکړې نو تا ته به مال نه په ګوتو نه درځي. و چاره یان کم جوشیدن، کم جوشیدن است. او د دې علاج دا دی چې ډېره ګرم جوشي نه کې او کم خوټ کېږي، ډېر جذباتی کېږه ما زما. اگر به هر سری مویت هنر دوصد باشد، هنر بکار نیاید چو بخت بد باشد. هنر بکار نیاید چو بخت بد باشد، یا بخت بد باشد، دواړه صحیح دي. اگر به هر سری مویت هنر دوصد باشد، که د سر په هر وخته د 200 هنر او کمالی، هنر به د پکار را نشي د عقل. هنر او عقل، هنر په معنا د عقل هم دی، دا پکار نه راځي چې بخ بد وي. که ډېر هم سړي هوښیاري خو چې بخت یې بد وي نو څه فایده نه ورکوي. چی کند زورمند واژون بخت، بازوی بخت به که بازوی سخت. سبو کی هغه زورمن زورور سړی، پهلوان سړی، واژون بخت واژون بخت، چې بخت د واژون وی، الټه وي، سرچپه وي. کله چې د سړي بخ خراب وي نو بازوی دا طاقت بیا په فایده نه کوي. بازوی بخ به کې بازوی سخت. د نصیب او د بخ مټې خې دي او نه د پهلوانۍ مټې، سخت او کلکې مضبوطو مټو نه. یو سړی ډېرې مضبوطې مټې، یو بل سړی دی د هغه بخ ښه دی مټې کمزوري دي، نو دغه د کمزورو مټو حالت درنه ښه دی خو چې بخت یې مضبوطي. پسر گفت زوی ورته ویلې ای پدر ای پلاره، فواید سفر بسیار است. د سفر فایدې ډېرې زیاتې دي. از نزهت خاطر، دغه تازګۍ د زړه،
د سړي زړه پکې دغه شي صفا شي خوشحالي ورته محسوس شي وجر منافع او د راخکل دا فیدې به حاصل کې جر راخکل ته وي پیدې چې ځان تراکاږي دا بغیر د مسافرین کیږي ودیدن عجایب بل دنیا کې به عجایبات ویني او شنیدن غرایب او اوریدل د غرایبو ناشنا عجایب او غرایب به واوري او به ویني عجایب به ویني او غرایب به واوري وتفرج بلدان او سفر کې دا فایده ده چې د خارونو سیلونه به وکي و محاورت خلان دا دوستانو سره به یارانو سره به څو کې محاوره وکي گفتگو به وکي ملګرو سره و تحصیل جاه او جاه مرتبه به حاصله کې په سفر کې و ادب جاه و ادب و مزید مال و مکتسب و معرفت یاران و تجربت روزگاران یعنی مال به دم پکې زیات شي هنر کسب هم حاصلول شي د یارانو معرفت به مو کې شناخت او تجربه به پکې حاصل شي سفر کې د زمانه تجربه څنګه چې سالکانې طریقت گفتان ویلی دي تا به دکان و خانه در گروی هرگز ای خام آدمی نشوی برو اندر جهان تفرج کن پیش از آن روز که از جهان بروی تا به دکان و خانه ترسو چې ته په دکان او خپل کور کې بند یې غاڼه شوی د خپل کور او دکان نه بل خوا قدم نه لې یا دا چې تا به دکان خانه در گروی دا دواړه صحیح دي یو نسخه کې دا سې دی تا به دکان خانه در گروی چې په دکان د کور کې ته بند یې هیڅ کله به کچه سړیا انسان نشي پوخ به نشي همدغسې کچه او خام به پاتې شي د چا د ناستې پاستې بنې چې وګرځې نو دا مجلسونو قابل بشي د خلکو د ناستې پاستې برو اندر جهان تفرج کن زه په جهان کې سیلونه او تماشې وکا پیش از آن روز کس جهان بیروي مخکې دا ورځې نه چې د جهان نه لاړ شي او مړ شي لاړ شي سیلونه وکا د زوی ورته وي زوی د سفر په حق کې دی او پلار وای مزه پدر گو پلار وی پسر زویا منافع سفر چنان کی تو گفته بے شمار است د سفر فائدې څنګه چې تا ویلې دا بے شمار دي ولیکن مسلم مر 5 طایفه راس مگر دا مناسب او ثابت 15 ډلو لري دي 15 قسمه خلک که مسافری کوي نو هغه بس ګټه پلاس وروړي څه فایده او چې دا صفات چا کینی چې دا زی بیانوم نو دی به د سفر کې اسم نشي کولی اوګه تګي بو واپس بزان ستړي کې واپس با تش لاس کور ته راځي اول نخستین بازرگان را که باوجود نعمت و مکنت غلامانو کنیزان دارد و شاگردان چابک و هر روز بشاره و هر روز به تفرجگاه و هر لحظه از نعیم دنیا متمتع اول خو د سفر پیدې 15 طبقو لري دي اول سوداګر بازرگان سوداګر کې باوجود نعمت او مکنت چې سره د دې چې نعمت مال او دولت لري مکنت طاقت لري غلامان لري او کنیزان وینځ لري خادمان وینځ لري او شاګردان چابک او همدغه سه نوکران چابک لري او هر روز بشار هر ورځ یو خار تزي او هر روز به تفرجگاه او هر روز د سیل او تماشې زیات زی نظاره کوي او هر لحظه از نعیم دنیا متمتع هر ساعت دا نعمتون د دنیا نه د نفمند وی فائدې اوچتای ولی سوداګر دی چې کم خار ته لاړ شي الته مال خرج کی پیسې دولت ور سره ډیر دی مضبوط دی نه خوريږي نه وږي کیږي منعم بکو هدشت بیابان غریب نیس هر جا کې رفت خیمه زد و بارگاه ساخ منعم مالدار سړی دا په غرو غر او دشت او صحرا او بیابان کې غریب نه دی ناشنا نه دی هر جا کې رف چرته چلاړو دا مسافر نه دی خیمه زد و بارگاه ساخ تنبو لګی خیمه لګی ځانتا دربار جوړ کی بارگاه نه مراد خوابگاه ځان له خوب ځای برابر کی وان را کې بر مراد جهان نیست دسترس درزاد و بوم خیش غریبست و ناشناخ وان را کې بر مراد جهان نیست دسترس درزاد بوم خیش غریبست و ناشناخ هغه چاله را چې په مراد د جهان دسترس او طاقت نشتا مال دولت ورسره د دنیا نشته در ذات بوم خیش غریبست و ناشناخ د په خپل ذات بوم کې ذات بوم محل تولد
کوم ځای کې چې انسان پیدا شي د ذاتګاهي او وطني نو دی په د خپل ذاتګاه کې څه دی غریب او ناشناخ څوک نه پیژني او غریب دی ذات بوم او یو نسخه کې زادو بوم دی دا دواړه صحیح دي بعضې خلک زادو بوم وای او زاد بوم پارسی کې دا دواړه مستعمل دي دواړه صحیح دي دویم عالم کې به منطق شیرین و قوت فصاحت و مایه بلاغت هر جا کې روت په خدمت و اقدام نمایان و اکرام کنن بلکې سړی په سفر زی یو عالم دی مثال چې د خبرې ډېرې خوږې دي ښکلې تقریر کوي قوت طاقت دی پکې و قوت فصاحت د فصاحت طاقت دی پکې خوش بیان دی و مایه بلاغت او سرمایه د بلاغت لري کلام بلیغ وي هر عالم هم نه هر مولا چې ښه قابل ترین عالمي هر جا کې روت به خدمت و اقدام نماین هر ځای ته چې ځي نو خلک د په خدمت اقدام کوي د دې استقبال کوي او د ته وړاندې کیږي د خدمت ته اکرام کنه نو د عزت کوي وجود مردم دانا مثال زر تلاس که هر کجا کې روت قدر و قیمتش دانن وجود دا هغه سړي چې هغه هوښیار او عالم دی دا د سرو زرو په شان دی دا عالم سړي وجود چې دی دا د سرو زرو په شان دی خو چې عالم وي کوم ځای ته چې لاړ شي خلک یې په قدر و قیمت پوهیږي بزرگزاده نادان به شهروا ماند که در دیار غریبش به هیچ نستاند بزرگزاده د یو امیر او د گورنر زوی دی مثال قمقل دی جاهل دی دا به شهروا ماند د شهروا سره شهروا ستوي کوټه او ناچلو پیسو ته وي د مثال دا کوټه او پیسو دی چې دلته خپل کور کلی کې چلیږي وطن کې خو چې درد کې در دیار غریبش به هیچ نستانن خو په غریب دیار کې په بل وطن کې په هیڅ هم نالي کوټه پیسې دي دا وی یو په ظالم بادشاه او هغه په خپل ملک کې ناصره او دا کوټه پیسې چې عمدا کوي هغه به جوړولې پیدا کولې به وېدا چلوي نو هغه ته د شاروا پیسې وای نو نورو ملکونو کې نه چلې دي صرف د په ملک کې چلې دي د آرډر کړو د خپل دغه کړي وي کوټه پیسې د جوړ کړي وي او د رواج کړي وي او په زور په خلکو دا کولې چې دا چلوي دا به خرید و فروخت په کوي نو دغه ته به د شهروا پیسې وي شهروا دا مشهور وي دلته ورته لیکلي چې شهروا وا پکې زائد دی خو حقیقت دا دی چې شهروا دا مرکب دی یو لفظ دی دا اومغه پیسې دي چې څه دي ناچله دي هغه په بل ځای کې څوک پیسې هم نالي دغسې یو امیر سړی دی دلته خو قدر و قیمت شته خو د مسافرۍ په دنیا کې چې څوک یې نه پیژني هیڅ حیثیت یې نشته سوم خوبروی که درون صاحب دلان به مخالطتی و میل کند که بزرگان گفتان اندک جمال بی از بسیاری مال و گوین روی زیبا مرهم دلهای خستاس و کلید درهای بستا لاجرم صحبتی او را همه جا غنیمت شناسن و خدمتش را منت دانن خدا خبره ګوره د پلاری دی وسه اوس پلار ورته وي بل سوم خبروی یو خکله خایستا که درونی صاحب دلان به مخالطتی و میل کند چې د صاحب دلانو چې کم زړه واله خلکی اهل دل د په اختلاط صاحب دلان د خپل معنا ده چې څوک د عشق او عاشقۍ او یارانی او د الکانو کار کوي دا دغه ورته صاحب دل ویل دی بزرګ اصل صاحب دلان نه دي چې د په اختلاط باندې میلان کوي هغه زړونه چې هغه صرف په عشق مجازي پسې ګرځي دلته دا مقصد دی د په مخالطت کې میلان کوي مینه کوي که بزرگان گفتان چې داسې هوښیارانو ویلي دي اندکې جمال بیاز بسیاري مال لږ ښایست چې دی دا د ډېر مال نه هم ښه دی بعضې وخت کې کم ځای کې چې ښایست چلیږي مال هم کار نه کوي وګویه نه او وایي روی زیبا مرهم دلهای خستاس ښکلی مخ چې دی دا د زخمی زړونو دپاره مرهم دی دا د پلار مقوله ده خبرې دي وکلی دي درهای بستا او چابیانې دا تړلو دروازو دي لا جرم صحبت او را همه جا غنیمت شناسن نو خامخا د صحبت او مجلس هر ځای خلک غنیمت ګڼي لوټي ګڼي چې چاله په ګوتو ورزي دغه لین والا خلکو لا او خدمت اشرا منت دانه نو د خدمت احسان ګڼي چې مثال یو سړی ورته زه د احسان من کې ما سره شپې لاړ شه هغه خدمت یې څه ګڼي احسان ګڼي
د پلار مقصد یې دا دی که داسې یو ښکلی لاړ شي په مسافرینو زه د دې حسن په وجه به هوا خواهاني هر سړی به ځان سره کوي نو ته خو ښکلی م پهلوان ته وایي غټ سوټ بوټ یې خو لکه نور خو در کې حسن نشته مطلب د پلار دا دی دلته نقیب احمد دیوبندی صاحب وایي اهل گپ گفتن رویی نکو معالجه عمر کوته هست این نسخه از بیاض مسیحا نوشته ایم شاهد آنجا که رود عزت و حرمت بیند ور برانند به قهرش پدر و مادر خویش پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد هر کجا پای نهد دست بدارندش پیش شاهد آنجا که رود مطلب هر جا که رود محبوب او ښکلی ارزي ته چې ځي د عزت او حرمت ویني خلک احترام کوي عزت او احترام ویني ور برانند به قهرش پدر و مادر خویش اگر که په قار یې وشړي دلره پلار او مور خپله نو حقیقت دا دی چې بیا پلار او مور څوک وشړي نو هغه خو قدر و عزت بیا نه ویني هغه ارزي کې خوار و ذلیلي چې مور او پلار ته خفه شي او څوک په سفر لاړ شي خو دا چون کې دغه سوداګر خپل زوی ته لګیا دی او سادي نقل کړی ده نو دا ضروري نه چې د ټولې خبرې دي صحیح د دې پهلوان د پلار خبرې دي چې زوی ته نصیحت کوي نو بعضې خبرې پکې کم هم راتلی شي لکه اوس دا خبره کمزورې ده چې که پلار مور یې وشړي نو چې چرته ځي ښکلی عزت و حرمت به ویني نه دی به خوار و ذلیل کېږي چې په قار او غصه مور پلار ته خفه شي او څوک لاړ شي ولې دا د قرآن و حدیث نه مستنبط خبره ده دا ډېر کم عزت موندلی شي اکثر به خوار و ذلیلي پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم د طاووس پاڼې مې په پاڼو د قرآن کې ولیدلې سادي بابا وایي دا وایي د سادي صاحب خبره ده گفت من منزلت از قدر تو میبینم پیش وایي ما وویلې چې دا منزلت ستا د قدر نه زیات وینم چرته قرآن او چرته طاووس پاڼې گفت وایي طاووس راته وی په زبان حال خاموش کې هر کس کې جمالی دارد هر څوک چې خواهش لري هر جا کې پای نهد چې کم ځای خپک دی دست بدارندش پیش لاس یې مخې ته نیسي ور وړاندې کوي چې بفرما آغا مهرباني وکړي هر څوک یې دغه کوي لاس ورته نیسي دی خوا راځه یو دی خوا راځه لکه د ښکلي عزت کوي یا هر کجا پای نهن دست ندارندش پیش هر دی کې چې خپې کې دي نو لاس یې مخې ته نه لري چې مه راځه بلکې لاس ورته نه نیسي چې مه راځه بلکې دغه کوي لار ورته کلاوي ارزي ته مطلب یې دا دی چون در پسر موافقت و دل بری بود اندیشه نیزگر پدر از وی بری بود او گوهر است گو صدف اندر میان مباش دریتی مراهم کس مشتری بود چون در پسر موافقت و دلبری بود هر کله چې په هلک کې موافقت محبوبیت او دلبری وي ناز رفتاری چې د خلکو زړه وړي شي وایي پروا نشته که پلار ته بیزاره وي او ګوهر از دغه یو در یتیم دی ګوهر دی گو صدف اندر میان مباش ورته ووایه چې د صدف مینځ کې مه اوسه په کور کې دننه محفوظ د صدف نه چې وځي بار در یتیم را همه کس مشتری بود د در یتیم هر څوک مشتری در یتیم نه مراد نایاب در قیمتي در دار څوک در یتیم اکثر هغه ته وایي چې مروارید ته وایي چې په صدف کې صرف یو ساس کې اوبه شي او د هغې نه مروارید جوړ شي نو دا در یتیمي دا یوې په سیپی کې بعضې سیپو کې دوه او درې جوړ شي څلورو او دومره ښکلي نه دا یو چې پکې جوړ شي او ډېر ښایسته او ښکلي دته در یتیم وایي نو د در یتیم خریداران ډېر وي چارم بل څلورم که سفر کې نو هغه څوک دیو کې خوش آوازه کې بهنچرۍ داودی آب از جریان و مرغ از تهران باز دارد هغه خوش آوازه چې په داودی هنجرۍ سره مرۍ سره د حضرت داود علیه السلام مرۍ پشان مرۍ مطلب دا دی حضرت داود علیه السلام ډېر زیات خوش آوازه وی کله چې دیو د زبور لوستلو نو څه به کېده مرغان به هم د هوا نه وی راکوزېده ورته داسې خوش آوازه نو دی که داودي مرۍ د چې هغسې خوش آوازي نو زه هغه هم سفر کې نه خرابېږي
هغه خوش اواز چې په حنجرې داودي سره آبس جریان او مرغ استیران باز دارد چې اوبه د په اواز کې دا اثر چې اوبه ودرئ او مرغان د الوتلو نه منی کی چې مرغان امراشي او دلته الوزیت نه دغه ته وګ نشي اواز ته متاثره کوي پس به وسیلت ان فضیلت دل مشتاقان شید کند پس په وسیله د دې بهتره با زړه د شوقیانو چې د استاد سرود شوقیان هغه بخکار کی ورباب معنا بمنادمت و رغبت نماینده او ورباب معنا د کمال خاوندانه د په هم نشینه سره به اعلان کوي و بانوا خدمت کو نظر قسم خدمت به کوي سمعي الى صوت الاغاني منزل الذي جس المساني سمعي الى صوت الاغاني زما غوږ چې دی هغه आवाज د نغمو ته دی اغانی جمع د اغنیه اغنیه اصل کې اوازونو ته وایي چې هغه سره په ترنم کوم आवाज کیږي یا د باجو او سازو سرود سره کیږي کوم आवाज نو منزل الذي جس المسانی سوک دی هغه کس چې او چیړي مسانی دو تارا چې دو تاری پکې رباب دغه اعلی باجه د کار شه دی نو لکه بعض خلک دا شوق کوي د دیو دغه خیالاتو افکار وی د دیو وخت چې دی هغه دغه نغمو چې کم ځای کې به څوک رباب وي باجه وي ښکلې غزل او لوبې وي او څوک دی چې بعض خلک صرف په دې خیالاتو کې نو زه دا سړی کامیابی کې ولې په دنیا کې د ساز و سرود شوقیان زیات دي چې خوش باشد آهنگ نرم و حزین چې خوش باشد آهنگ نرم و حزین به گوش حریفان مست صبح بی از روی زیباست آواز خوش که آن حز نفس است و این قوت روح سخوی اغا آواز نرم و دردناک پا غوگو دا یارانو چې دا مست صبوح وی د سبایی د شرابونا مست وی نو په دیو باندې دا نرم و نازک آواز آهنگ سمره ښکلی لګي بی از روی زیباست آواز خوش د ښکلي مخ نه ښکلی اواز دا بهتر دی بعضې وخت کې ښکلی اواز چې خلک ځان ته راکاږي دومره ښکلی مخ نه راکاږي کیان حز نفسس ولې چې دا ښکلی مخ چې دا د نفس حز دی دی ته حز او خوند لي و این قوت روح او دا د روح دا ښکلی اواز چې دی دا د روح له طاقت ورکوي نو ډېر خلک دا خوښوي دا پلار د زوی ته لګیا دی پنجم پیشوره کې بسې بازونان حاصل کړت پنځم هغه پیشوره چې په د مټو په زور باندې رزق حاصلوي یو کسب و نرز دی کمال دی تکړی مزدوری کولی شي تا ابرو از بهر لقمه ریخته نه گردد چې د خپل عزت دا نونه روټه د پاره توی نه کی و چنان کې بزرگان گفتان څنګه چې بزرگان ویلی دي گر بغریبی فتد از شهر خیش سخت و مهنت نکشد پینه دوز ور بخرابی فتد از ملک خیش گرس نخفتد ملکی نیم روز گر بغریبی فتد از شهر خیش کچری په مسافرای د خپل خار نه جدا شي مسافر شي او سړی خو پینه‌دوز دی کهنه‌دوز یا دا موچی او چمیار دی به سختی او مهنت تو نه ویني لوګه به نه ویني ولې چې بس زر دغه سیوزي کې بکینی خلک په سپلې بوټان دغه ګڼي کسبګری ځنه خوريږي ور بخرابی فتد از ملک خیش ګرس نه خفتد ملکی نیمروز که په خرابې سره د خپل ملک د یو سړی بدر شي او بار ملک څوک نه پیژني نو که د نیمروز بادشاہ هم دی به وږي به شي او هنر پیشه کسبګر سړی دا کامیابی چنین صفتها که بیان کرده می پیسر در سفر موجب جمعیت خاطر است دا صفتونه چې ما بیان کړه ارچا کی چې ویزویا دا په سفر کې سبب د آرام د زړه دی و داعیه طیب عیش او سبب دا خ عیش دی داعیه یعنی خپل ژوند او عیش او عشرت ته دا دعوت ورکي چې دا دغه چا کی نو دا بنه خرابيږي وان کې ازین جمله به بهراس هغه کس چې د دې خصوصیاتو نه د ما چې بیان کړي به سي د پکې برخه نشته بخیال باطل در جهان برود و دیگر کسش نام و نشان نشنود دی په باطل خیال سره جهان کې لاړ شي سفر بو کې او بیا به څوک نام و نشان و نوري اکثر د شرم بیا نه بس ګټلی شي ځانم نشي ساتلی او کور ته بم نشي راتلی
هران که گردش گیتی بکینی او برخاست بغیر مصلحتش رهبری کند ایام. هر څوک چې گردش د زمانه په کینه د باندې اوچت شو، یعنی چې گردش د زمانه د سره په جنگ شو، دته د غصې او کینې را دو کینو بغیر د مصلحت نه، بغیر د انتظام او صلاح او تربیت نه ورځ رهبری کی مسافرې ته ولېږي. کله چې گردش زمانه چاته غصه شي نو بغیر د مصلحت نه ورځ د رهبری وکي، د به سوچ او مشورې د عاقلانو د په سفر روان شي، نو گویا کې چې د ته خدای په کار شوي څنګه چې ماشي وزر وکي نو تباشي. کبوترې کې دیګه راشي ان خو دي هغه کوتره چې نور با جالو نه ویني قضا همې برداشتا بسوي دامه حکم د خدای بوزي دی لرا په طرف د دانه او دامو. کله چې تقدیر کې دغه راغلی مقدری نو بیا با جال نشي لیدي او ملته په جال کې ګیریږي او دغه او زیبا پیسار کو پلار ورته پدر اے پلارا قول حکمارا چگونه مخالف قول حکیمانو بسنگ مخالفت حکم کی گفتان چی ویلی دی رزق اگر چی مقسوم است، رزق اگر چی تقسیم دی با اسباب حصول ان تعلق شرط است، په اسباب د حصول داغه تعلق شرط دی، و بلا اگر چی مقدر است او بلا اگر چی مقرر ده از ابواب دخول ان حذر کردن واجب. دا دروازو د داخلي دو داغه نه احتیاط پکار دی لازم دی. رزق هر چی به هر چند بی گمان رسد، رزق هر چند بی گمان برسد شرط عقل از جستن از درها، ورچی کس بی اجل نخواهد مرد تو مرو در دهان اژدها. اگر چی ویسو کو رزق به اگر چی بی گمان رسیږي چې سم مقدر وي، خو د عقل شرط دی موافق د عقل خبره ده چې د دروازو نه ولټه جستجو کې ولې چې دا دنیا عالم اسباب ده، نو یو سبب د تحصیل رزق د پاره پکار دی. دا ورته څوک وي زوی ورته وي ورچه کس بی اجل نه خواهد مور، اگر چې څوک بی اجل نمري تو عمر او در دهان اژدها، خدای اژدها خپل له هم ځکه نه په خپل غوزان د اژدها خپل کې مور کوه، اژدها غټ مارته وي بلا چې ورته وي. درین صورت کې منم پدیش حالت کې چې زېما د زوی ورته وي با پیلی دمان بزنم د مسحتی سره مقابله کوم و بشیر جیان پنجه درب غنم او داغه جیان غسناک زمری سره زور ازمایی کولی شم مقابله کومه. پس مصلحت انس مصلحت داده پدر نور نشم ټینګې دی که سفر کنم چې سفر وکم که ازین بایش طاقت بینوي نه دارم، د دې نه زیات طاقت د ناتوانه نه لرم، غریبی نشم تیرول یا مړ یا موړ. مطلب یې دا چون مرد بر فتاد زجاو مقام خیش دیگر چې غم خورد هم افاق جای اوس. کله چې سړی جدا شو د خپل ځای او د وطن نه نور سغم کوي چې کله د خپل کور او کلی نه وته هم افاق جای اوس. ټوله دنیا د زیاده هر ځای کې شپه کولی شي، ټوله دنیا د لکه هر ملک ماس کې ملک خدای ماس. شب هر توانګری بسرای همې روت، د شپې هر مالدار خپل کور ته ځي سرای ته ځان رسېبل د شپه نشي کولی. درویش هر کجا کې شب آمد سره اوس، ملنګ سړی فقیر سړی چې کم ځای شپه رااله مګه کور دی بس سبملی بس یوزي د ته څوک سوی مالدار سړی یریږي دشمنان زیاتی د پادشاهانو امیرانو، زه غریب سړی سي دی چې کم ځای صادر خور کو سر ته بکانی کی دی ود بش این بګف د پهلوان دا خبره وکړو په در را ودا ګف خدای پامانی وکړه پلار سره و همت خاصو دوی وخت بس دعا کو پلار زلاړم وروان شو دا روان شو شونی نندش کې با خود میګف خلکو ته واورید چې کله د پلار نه رخصت واغسته د کور ووت روان شو ځان سره داسې ویل هنر ورچو بختش نباشد بکام بجای روت کش ندانند نام. ځان سره لګیاو چې زه هنرمند یم الله تعالی زور او طاقت را کړی 500 کسانو مقابله کولی شم او لوګي تند تیرو. نو چې بخت چې بدبخت وي او بخت د کام مطابق ني داسې زی ته د لاړ شي کې اشندانند نام چې څوک نوم نه پیژني چې خپل خپلوان خور پسې خان دی نه کنه د لوګي او تند نه کوئی څوک خبر ني داسې زی ته اطلاع پکار دي چې کله نصیب خرابي چې څوک پیژني نه ژوند تیرې وي. همچنین بس روان شو تلو سفر کولو دا پته نه لګي چې د څومره سفر کو ورځ 2 3 خو دی وې تلو یو سین ته ورسېده
تر دې چې د سفر کولو ته برسید به کنار آب یو سمندر ته ورسېده کې څنګه سلابت یو برڅنګ همې آمد او داسې ځای ته ورسېده چې د اوبو خرش پرشو چې کاڼي د دې د سخوالي نه وه برڅنګ همې آمد لکه دا کاڼي بیا اوچتول یو کاڼي بیا اوچتولو په بل بیا ویشته دومره سخت تیز روانو په تیزۍ د اوبه را روانې وې و خروشش به پرسنګام میرف او د دې شور د دې سیند په پرسنګونو په میلونو رسېده داسې خطرناک سیند ته ورسېد پته نه لګي د سیند ذکر یې نه کړی چې دا کوم سیند دی سهمگین آبی کې مرغابی د روی ایمن نبوده داسې خطرناک هولناک هیبتناک اوبه وې سیندو چې ایلیو بته بم پکې په امن کې نه وه ایلی حالان کې د دې ځای وي کمترین موج آسیا سنگ از کنارش در بوده کمترین هغه ادنا چپې د کاڼي با کاڼي د ده د غاړې نه تختولو لکه د سیند په غاړه چې کم کاڼي نو هغه به ته د اوبه به دومره په تیزه تلې چې کاڼي به هم دغه کولو گروه مردمان را دید سه خلکی ولید هر یک به قرازه زر در میبر نشسته قرازه مخکې منګه ویلیو قرازه دا د وسپن نه چې یو ټوکړه یو شی دغه کې او هغه تی وغورځېږي مراد دلته کې د قرازې نه مثلا د روپۍ یو حصه پخوا به د څلورنیزه تانیزو یا په افغانو پیسو کې قران به ورته وي لکه د روپۍ یو حصه ډیره کمه لږې پیسې اخیستې خو د سره نه وي خلکو به یو قرازه ورکوله او په میبر کې به کېناسته مثلا د روپۍ څلورم حصې به ورکوله او په کشته کې به کېناسته ورخت سفر بستار چا د سفر سامانونه تړلي وو جوان را دست عطا بسته بود د ځوان لره لاس د عطا تړلی و چې د څه ورکړي وي د سره یې سم نه و تش جیب د کوره وتې و د نر بچې زبان ثنا برکو شد دغه صفت شروع کو دغه کشتیوان مانکی چې خیر دی ما پرېږده ته ډېر ښه سړی و چندان کې زاری که در څومره چې زاریو که یاری نه کر هغه ورسه مدد ونه که مالله بی مروت زو بخندا برگردید و گفت دغه بی مروت کشتیوان چې نازوان مرده اور پورې وخندل ویلې د چې دا خو ډېر طاقتور پهلوان غوندې ښکاري نو ورته ویلې بې زر نه توانې کې کنې برکت زور ورزر داری به زور محتاج نه ورته ویه ته بغیر د زر او پیسو نه په چا باندې زور نشي کولی نن زور نه چلیږي دلته اوس پیسې چلیږي ورزور داری که زور ورزر داری که چرې زر لرې پیسې لرې به زور محتاج نه یې زور ته محتاج نه یې زور ته ضرورت نشته به هر حال زر نه داری نتوان رب به زور از دریا چې زر نه لرې ته په زور باندې د سیند نه نشي پورې وتی زور دا مرد چې باشد زر یک مرد بیار زور د لسو سړو څه پکار دی د یو سړي زر پیسې راوړه یو کس چې څومره کری ورکې دا پکاریږي تاکې که د لسو کسو زور دی دا دلته پکاریږي نه جوان را دل استانه ملا به هم آمد دې ځوان لا زړه د پیغور د ملاح نه خپه شو ډېر زیاتې طبیعت خراب شو او سړی هم ډېر غوسه ناک و خواست کې اسو انتقام کشه ده وی غوښتل چې د ده نه بدل والي دې کشتۍ والا نه چې ماله د پیغور راکړه چې زور نه پکارېږي ودرېږه چې زه زور در وښیم نو چل یې پې وکړو خوا کشتي رفته بود دا روانه شوې وه ده ورته داسې کتله خو زړه کې غوسه و چې دی خو لکه هسې بېعزتي دله وکړه پیغورونه هم درکړه ښې ووهه نو आवाज یې ورکړه आवाज داد आवाज یې ورکړه कि गरीबरीन जामा की पोशीदाम قناعت کنه در اغنس که په دې جامې چې ما غوسته ده کې دې چې څه کوټ یا واسکټ څه د پاس ول چې په سفر روانو نو دې ته اشاره کا بخکولیو چې کدا اله په دې مې وړې نو اپ وې ده هغه ول چې لکه دا خو ډېرو پیسو دي دا خو کرینم دا ګران خرڅیږي کشته را تاو کړي چې څنګه کشته را تاو کړي د غاړې ته تر نږدې شوی دي ښا نو دلته وس دی وای چې بدو عزت شرایط دغه دیدایی هوشمند در ارد تمام مرغماهی ببد هغه دوکه شو کشته والا سادی بابا وای چې هرس او لالچ چې دی دا د عقلمن سترګې بندي تړي د هرس او لالچ کو د واسکټ یا د جامې ته صادر ورسه چې ورته اشاره کوي دا در کومه در ارد تمام مرغماهی ببد
عمده تمه داسې شی دی چې مارغه او ماهي په بند کې ګیری په جال کې دا مرغه که ګیریږي دام کې نښلي دا دانې ورته دغه چولي په هغې ونیسي او که کب هم دته په کونډه کې څه چینجې منجې دغه کړي نو دا کب دا چینجې دا کوي نو دغه تمه ګیری نو دلته څه چلو شو د کشته راتاو کو د دې پهلوان خواته چې څنګه رو رسېده چندان کې دست جوان بری شو گریبانش رسید به خود در کشید چې څنګه د وس د کشتو غم کې نه و دی اوس خپل بدل لی خو چې کشته را نږدې شو دی دغه ته لاس ور واچولو دی ګیره او ګریوان ته رایخ کو چې رایخ کو شورو پیو کا و به محابه فروکوف یعنی خو بے رعایت او به حد درجه زیات وټکول وی والو یارش اس کشتی بدر مدرای خرا کوزی کشته د کشته نه به خي وچه تراکوز کو دلته پیرا باندې ک چې خي والو د داغه دویم کس چې د سره کشته والو د شاګرد یا کلندر چې په گاډي کې د سره چې کم دویم کلندر د مرګره هغه را کو شو چې خلاص کې خپل مرګره هغه امریونی ولا خو پهلوان ډیر طاقتورو هغه مواله خدواړه په یو بل باندې واله دواړه د لا دوبادي پریسته ها یارش از کشتی به درآمد ته پوجم چې در درشتي دي یارې د کشته نه بهر شو چې د مدد ورکی خپل ملګری لا اغم داسې سختی ولید او مقص والے وخوړ پوش به گردانی ده اغم شاکړه و تختې د واپس کشته ته و مصلحت دان دیدن کې باو به مصالحت ګره خلک هم راټول شو د کم کسان چې کشته کې سوارو هغه مصلحت پدې کې ولید چر د سره مصالحه صلح کی د جوړه وکا خلکو د دې پهلوانو د کشته والا خپلو کې جوړ کو چې ز خیر دی واخوا دی و به اجرت کشتی مسامحت نمای او صلح پدیو که چې خیر دی مړه دی په کیسه لړ شي چا به په کیل زیاده پیسې به زدار کم کې نه وي کې نو په اجرت د کشته د سره مسامحت کو چې شمپوشي وکا چې د سره پیسې نشته خیر دی پدې جوړ وشو چې د نه پیسې مالې چوپر خاش بینی تحمل بیار کې ساله به بندت درې کارزار هر کله چې جنگ ویني نو تحمل او سړی پتا طاقتور دی تحمل صبر نه کار واله چې دلته بدل نشي غشته چې نرمي چې دا دروازه د جنگ بندي که یو خانم مطلب خبره نه بندي هغه سي تیز لګي نو بیا خو جنگ نه ختميږي نو کې دې شي چې هغه غلي شي بیا اخره کې کشتیوان پویده چې نور خرابېږم بشیرین زبانی و لطف و خوشی توانی کی پیلی بموی کشی پدې خوګه جب سره په لطف و خوشاله سره ته کول شي چې اتی په یو وخت باندې راکاږي اتی سره چې ملایمت کینو یو ماشوم په سم رواني او کنه بدمعشي او سختی دی کوتی او خپوي شي د چاپلارم نشي قبي کول لطافت کنان جا کی بینی سے تیز نبرت قزے نر مراته نرمی وکا کم ځای چې جنگ ویني ولې چې نرم ریخم چی دا تیره توره نه کټ کیا دا اصول دي نرم ریخم باندې توره کار نه کیا که سړی ډیرم پهلوانو غوسنه کی چې مقابل کې سړی نرمي نو دای نه وਹੀ کټ کیا نه د سره جنگ نه غواړي پهلوان سړی هغه چا سره چې د په مد مقابل کې ګستاخی او زبان درازی کې هغه سره مقابله کوي خیر به عذر ماضی به قدمش در افتادن په خطا د ماضی سره عذر خوې دی وکړه چې راته تم بی عزت کړو تم اوچت کړي نه وي د په قدم کې پرې وتل و بوسه چن بنفاق برسرو چشمندان او یو سو بوسه په منافقت سره په سر سترګې لکه په خوانو خلکو چې به یو بل ستړي مشم کول یو بل پیدا سي خپل کړ نو دا پهلوان خپل کو جزا خیر دی بس پس به کشتی درا وردن د کشته ترا وسته روان شو سړی پهلوانی کشته کې کینول تعبیر رسیدن کشته سمندر کې روانه و یو ځکه خود ورته اړه کې دادی چې د نسنګ بدل والما مله ځان سره سوچونه کوي چې راځه د نه بدل والا نو د یو سکیمو جنگولو زړه کې د سمندر کې یو ځکه یو غټه ستنه ولاړه و کله چې دیو سمندر کې لاړ هغه ستنې ته ورسېده د پخوانو زمانو یو یادګار ستن و از امارت یونان د یونان په علاقو کې دراب استاده بودانه په اوبو کې ولاړه و ملاح گفت کشتی را خللیس دینم دا معلومه شو چې دا ماته همدغه سمندر ښکاري دا یونان خواته چې کوم اوبه دی اوس هم دا خلک چې یورپ ته ځي په دغه طرفونو ځي دغلته خطرناکې غوندې اوبه شته ملاح گفت
کشتیوان ویلې مانکی کشتی را خلاله سره د کشتی کې یو نقص دی. یکی شما په تاسو کې یو کس به داسې ونه کې کله چې د ستنې خوا کې تېرېږي یاره دا کشتی کې ما ته فرق ښکاري یو که تاسو کې زوروري چې دا د ستنې ته بر وخیږي او زما دا پړې ونیسي دا پړې ورکومه چې زه دا ټیک کړمه چې دا ودرېږي. یکی شما که زورورترس باید که برستون به په تاسو کې چې کم لږ پهلواني نو دې ستنې ته دې وخیږي و ختامی کشتی بگیرد او دا کشتی دا پړې دې ونیسي دا امارت کنیم چې زه ټیک کړمه نو بیا به ځو سفر اوږد دی. جوان به غرور دلاوري کې در سر داشت. دغه ځوان دا پهلوان هغه غرور د زړورتوب او بادرۍ چې په سر کې لرلو از خشم آزرده دل نه اندیشیده. د هغه دشمن نه چې دې زړه خفه کړی سوچ او فکر ونه کړ و قول حکم را کار نه فرمود. سعدي دې نه دلته کې د حکمت لویه نقطه راوویسته او د هوښیارانو خلکو خبره باندې عمل ونه کړ چې هوښیارانو دا خبره کړې ده هر کی را رنج بدل رسانی دی هر چا زړه ته د تکلیف ورسولو اگر در عقبیان 100 راحت برسانه کاغی پس ورته 100 راحت ورسه اسپاداش ان یک رنج شمن مباش دا بدل دا یو تکلیف چې تا ور کړی دی به فکر کېګه ما یو ټیم بتانه بدل ولی روي ما بعضی وخت ډېر خلک کینه کشوي ته ور سره یو بدو کې ته به جوړه مو کې ستا زړه نه با خبره موتی چې یو ټیم کې ور سره تا جګړه کړي یا دې ورته پیغور ور کړي یا دې څه نقصان ور کړي نو ډېر خلک بې فکر شي دا ير کې خو سادي سوی یو خيارانو دا خبره کړي دا کته ډېر هم چا سره جوړ شو په خواني دښمنی دي یا مطلب بد دې ور سره کړي دا یو نقصان چې تا ور کړي دا غینه بې فکر کېګه ما د ورته دلته کې وی والو وی ټکول او دلته په اعتبار کو وروخته داغه په خبره عمل وکړه د دوکا ورکا خو دروغ ویل کېشته خو ټیک وا مطلب دا چې دا څنګه د ستنې توخی دا پړې به کټ کمو کېشته بوزم دی به بر کین حیران به پاتې شي بس مړ بشي چې را پریوزی یا با لامبو کولی شي ځان بغاړي ته وستې شي یا نه د سیند حادثه چالو کو نو خیرانو دا خبره کړې ده چاله یو نقصان ورک ک بیا ور سره جوړ مو کی او سل فائدې ورورسه دا یو تکلیف چې تا ور کړې دا غي دغه نه بے فکر کېګه ما کې دې شی وک شیطان ورته خبره مخه تراول یو تانه یو ځکه درنه بدل ولی ها کې پیکان از جراحت بدرایت پیکان دغه شی د سر سکی ته وای چې دا پیکان به د زخم نه روبه سي چې په سړیو لګي او به ورځي کې دې شي دغه زخم هم ټیک شي وازار در دل به مانه ده آزار پزړه کې پاتې کیږي آزار د خبره ترخه خبره یا بل څه نقصان دی کړی د چا زړه دې هزار کړي دا غوړې دغه زخم نه جوړیږي دا سه یو وې دغه زخم جوړیږي خو د جبه زخم نه جوړیږي دا خیارانو داسې زرم مثلا شته چې خوش گفت یکتا شبا خیل تاش چو دشمن خراشی دی ایمن مباش ویسخ ویلې یکتاش خیل تاش تا یکتاش د استاد نوم دی او خیل تاش د شاګرد یعنی استاد خپل شاګرد ته چې خیل تاش نوم یو داسې وي چې دشمن خراشی دی ایمن مباش د خپل شاګرد ته یکتاش یو نصیحت کړو کله چې دشمن د خراش ک هغه ته د غم او دک او زخم ورسولو بے فکر کېګه ما بے غم چې خبره ختم شوه داغه د بدل نه محتاط اوسه مشو ایمن که تنگ دل گردی چون ز دستت دل بتنگ آید سنگ بر باره حصار مزن کی بوت کز حصار سنگ آید مش ایمن وی ما بیغمه کېګه که تنگ دل گردی چې زړه دې خپشي ٹھیک شو مشعو من کے تنگ دل گردے چون ز دستت دل بتنگ آید دا دویم مصره چې معنا کو نو معنی خو هر کله چې ستا د لاس نه یو زړه تنگ شي خپشي د چا زړه تنگ کې چاته دوک رسه مشعو من بیا به فکر مې کېګه ما کې تنگ دل گردے چې ستا زړه بم خپکیږي چې څه کرے خبرې به هم مشعو من به فکر کېګه ما ته به تنگ دل کېږي زړه به د خپکیږي تا ته به تکلیف رسول شي کم وخت کې چون ز دستت دلې به تنګات کله چې ستا د لاس نه یو زړه تنگ شوي یو سړی د تنگ کړي ته به فکر کېږه ما ستا زړه به هم تنګېږي تا ته هم دغه دوکو تکلیف رسوي څنګه برباره حصار مزن کی بوت کز حصار څنګه آید
وی د حصار د قلعې باره دیوال ته وي د قلعې دیوال ته کاڼي مور لوي کې او قلا ده بې فکره کېږه ما کېدای شي چې دغه حصار او د قلعې نم کاڼي روویشتې شي ته چې دغه ورولې نو تا پسې هم کاڼي راشي چونکې دا قصه ډېره اوږده ده دا به په دې ځای بس کو او بل لا چې هم یخیږي دا هم څکل غواړي نو دا درس په دې ځای ختمو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین